اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې چې کوم نعمتونه ذکر کړو اجمالی طور بیان کړل. اوس په دې رکوع کې په بنی اسرائیل باندې الله تعالی چې کوم انعامات کړي دي د هغې تفصیلات هغه بیانوي. یو نعمت هغه داو چې الله تعالی دیتا د خپل وخت په خلکو باندې فضیلت هغه ورکړو. د نبوت سلسله هغه په بنی اسرائیلو کې و، حکومتونه دیتا حواله شوي او بیا ورپسې تخویف اخروی هغه ذکر شو. الله تعالی فرمایي چې د آخرت د عذاب نه ویریږئ او هغه داسې عذاب دی چې په دنیا کې د خلاصېدو کومې لارې دي د انسان هغه یو لار هلته کې چلن هغه نه چلیږي. نو تخویف اخروی هغه بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې نور نعمتونه د بنی اسرائیلو الله تعالی هغه ذکر کوي. یو نعمت د بنی اسرائیلو هغه د قوم د فرعون نه نجات دی. بنی اسرائیلی فرعون چې کومن دا غلامان کړو، فرعون دا د مصر د باچا لقب دی، لکه څنګه چې زمون د ملک د باچا لقب هغه صدر دی. دغه رنګې د عربو د ملکونو د باچا لقب هغه ملک دی. نو فرعون دا د مصر د باچا لقب دی، دا نوم نه دی. د فارس د باچا لقب هغه کسراو او د روم د باچا لقب هغه چې کومنو کیسرو او د مصر د باچا لقب هغه فرعون. لکه څنګه چې زموږ ستاسو د ملک د باچا لقب هغه صدر وي، وای دا د ملک صدر دی یا وزیر اعظم دی. نو د دې خپل خپل القابات وي، خپل نمونه وي. د فرعون خپل نوم دا بعضی روایتو کې راځي چې کابوسو او بعضو کې راځي چې ولید ابن مصعب ابن ریانو، دا خپل نومو او دا د مصر باچاو. د چې کومنو تمام بنی اسرائیل چې څومره دا د خپل غلامان کړو، په دای باندې به بیګارونه کول، سخت سخت کارونه به ته غستل، زمینداری به په کوله. نور چې څومره د بیګار کارو هغه به دینه غستو او د خدای دعوی کړي و ځان ته به رب وی انا ربکم الاعلى، چې زه د ټول نه لوی رب یم. او زمانه چې کم کته وزیران مشیران دي نو دام اربابان دي
خدا واړه اربابان دي لوی رب پکې زیم ځان ته به غټ خدای وي او په مصر کې د یو منظم فوج جوړ کړو او د صحیح منظم آرمی والا ملکو او د کم ملک چې آرمی مضبوطه وي نو هغه ته استحکام هغه حاصل وي نو د تم چې دا استحکام حاصل نو د ملک آرمی چې کوم هغه مضبوطه و منظمه و او ډیر زیات فوج ور سره ځکه بار بار الله تعالی په قران کې د فرعون واقعي ذکر کوي د عادیانو د سمودیانو واقعي ذکر کوي چې دا داسې خلکو چې دای په هر لحاظ سره مضبوطو عادیان سمودیان زور او قوت په اعتبار سره دومره مضبوطو چې الله تعالی په خپل وی ما بلغوا معشار ما آتیناهم تاسو دا غي اغلسمی ستم نه رسیدلی تاسو د عادیانو د سمودیانو حسن جمال حرفت صنعت او دغه رنګ مال او دولت زور او قوت چې دار سره جمع کی نو تاسو دا غي لسمی ستم نه رسیدلی لسمی ستا نو د دینه اندازه ولګوي چې دا غي څومره طاقتور خلکو او الله تعالی دې ځای کې دا غي بار بار تذکرہ بیانای په قران کې د عبرت په تور باندې چې د دینه موږ تاسو سبق حاصل کو چې دومره قوت والا خلک د الله تعالی عذاب ته ټینګ نشو نو موږ تاسو به څنګه ټینګیږو د الله تعالی قهر ته غي ټینګ نشو موږ به څنګه ټینګیږو الله تعالی سیلای راوستي او لوی لوی ډانچې چې کوم هغه پکې والو زولې او یو بل را خلاص کړل او داسې پراتو کأنهم اعجاز نخل خاویه الله تعالی وی ګویا چې د کجورو تنې پرتی دی الله خپل وی ګویا چې د کجورو تنې پرتی دی په پټي کې د کسه داسې را خلاص کړل او مړ پراتو نو په دې کې مونږه تاسو دا واقعیت چې بیانېږي نو دا د عبرت په تور الله تعالی بیانې دا قران شریف دا وګور د کیسو کتاب نه دی دا د دې لپاره چې الله تعالی وي تاسو د دې عبرت واخلئ په دې واقعیا کې لږ سوچ وکړئ غور وکړئ او د دې سبق چې کوم نه حاصل کړئ نو فرعون بنی اسرائیل چې کوم نه دا غلامان کړو موسی علی السلام الله تعالی راولېګو او دا واقعیا چې کوم نه دا ورپسې آیات کې دا د موسی علی السلام د نبوت نه وروسته ده موسی علیہ السلام لا پیدا نو فرعون چې کوم نه یو شپه خوب ولید چې د بیت المقدس نه داسې اور روچت شو او راغه او د تمام مصر نه چې کوم نه احاطه وکړه او هغه اور زی او د کیفتی فرعونی کور ته زی او هغه سوځي او بنی اسرائیل ته سنوي اور راضی او یو کور ته د فرعونی د نکیږي چې کوم کې کیفتیان دي فرعونیان دي او بنی اسرائیل د سنوي هغه سوځي سهار چې کله پارلیمنت تراغه انو کې ناست خپل وزیران مشیران د سره په پارلیمنت کې کاهنان موجود نجومیان ور سره موجود او دا نجومیان په هغه وخت کې د خوب په تعبیرونو کې ډیر مخ کې نو هغه ته وی چې دغه څه ما خوب لیدل دی او زما سره ډیر زیات فکر دی نو نجومیان وته وی چې په دې بنی اسرائیلو کې با یو الګ پیدا کیږي او هغه وستا قوم ستا سلطنت ستا حکومت د هر څه به ختمي د دې تعبیر داده او دا هم په دې کال کې پیدا کیږي دا چې کم کال روان دی یا پیدا شوه دی یا به پیدا کیږي په دې کال کې دی نو فرعون چې کمندنو اډر جاری کو چې څومره بنی اسرائیل بچی په دې کال کې پیدا شوی دي کده دوه میاشتې دي که سلورو یې غټول ذبح کوي او چې کم بچي په بنی اسرائیل کې پیدا کیږي نارینه وین ذبح کوي او که جنای وینو هغه ژوندای پرې دی ځکه جنای نه سیاره ونه سخوب سخطرت هم نه او دا به لویږي نو دینه به موږ خدمت اخلو کور کې به موږ خدمت کوي او بل به حیا کولې به او هغه خو زمونږ ستاسو په معاشره کې دا خبره ده چې د یو قوم ځوانان قتلیږي او زنانه ولا ژوندای پرېږدي نو دا د غیرت خبره هم ده چې دا د څه دپاره پرېږدي نو د دې د وجې نه فرعون اډر جاری کړ چې جنکای ولا ژوندای پرېږدئ دا به لویږي دا به زمونږ خدمتونه بیګارونه هم کوي
او چې مونږ څه غواړو هغه به کوي او چې څومره هلکان پیدا کړي هغه ذبحه کوي. تقریبا 2 لکه ماشومان بني اسرائیلو هغه دی ذبحه کړو. داسې نه چې ګین بس په چاړو وي ژوندی پد نه، بلکل چاړه به پرې راخکي 60 پته ولا جدا کړي. ځکه الله تعالی یذبحون ابناکم د قتل نه دی ویلي، ذبح ویلي دي. او ذبح دې ته وایي چې د یو انسان نه د بدن نه یعنی سر جدا کی، تنه جدا شي او سر جدا شي. نو د دې لپاره چې کومنه یو محکمه جوړه شوه او کسان مقرر شو او دا غي چې کومنه هر کلی کې ډیوټي ولګیدا او دا اډر جاری کو کچري په کم کور کې نارینه الک راووته او هغه په خپل زمونږ د محکمې ته نی حواله کړي انو داغه مور پلار ورسره ذبح کوي. نو هر چا کر بچ ماشوم پیدا شنو هغه په چپ خپل هغه محکمې ته وړو دا غي چې کم ځای هغه ته حواله کو د مور پلار مخکې بس ذبح به کو او چې کوم ماشومان پټ ساتلو هغه مغه بچی دا خپل ځکه چې اړه داسې جاری شي چې والدین بولم ذبح کوي چې دوی ولې داسې کار کوي، د قانون خلاف ورزي کوي. نو الله تعالی چې کومنو په دغه کال باندې موسی علی السلام پیدا کړ. د قدرت کرشمو ته وګوره، الله تعالی د موسی علی السلام په زړه کې واچول چې دله یو صندوق جوړ کړ د کشتای په شکل کې، ځکه چې د کشتای شکل کې یو شی په اوبو کې کېد نه ډوبېږي نه. صندوق جوړ کړ د لرګي داسې د کشتای غونډه کې شکل ولا جوړ کړ، په هغه کې موسی علی السلام کې خود بس وې دې پرېږدوي زیبا او خور ته وی فتقول هل ادلكم على من يكفل واذ قال لاخته. الله تعالی فرمایي چې د مور ول د خور ته وی چې ته د دې صندوق شاته ځه لری نه دې ته تماشا کو چې دا کم په لذي سو کې راوچتای. هغه خور د دریای نیل په غاړه باندې دتلا لری لری نه تماشا کوله او هغه سیده چې کومن د فرعون بنگلې سره چدن لاړ او د فرعون خزه چته د اوبو په غاړه باندې آسیه بیبي ناسته و. ځکه دا شاهان خلق دا غټ خلق چې کومن دی اکثر بنگلې د اوبو په غاړه باندې جوړي. دا یو خاص سندري ورکوي چې داسې یو سین وی دریاب بهيږي او دا غي په غاړه باندې خپل بنگلوي نو هغه نورم حسن جمال پکې زیات پیدا شي، مزیداری پکې پیدا شي. نه د شاهان یو فطرت ته طبيعت ته دلته تاسو په دې کلی کې وګورئ نو د سین په غاړه باندې بنگلي خلکو جوړې کړي دي. دا هغه خلک جوړي چې دغه عیاش خلک وي. تاسو وګورئ زموږ د سین په غاړه چې داسې در هانډه پورې سره 15 بنگلي جوړ شوي دي ان دغه خلک اکثر داسې جوړي ځکه دا په لوګو پیسو کیږي نه او هر سړی جوړول نشي. نو دا د عیاش خلکو دا طبيعت وي چې داسې د اوبو په غاړه باندې کور بنگله جوړ کی. نو د فرعون بیبي و بیبي آسیه او دا بیبي آسیه دا هغه بیبي دا چې دا ډېر زیات پاک دامن و. د په موسی علی السلام ایمان مروړو خو ایمان خپل پټ ساتو چې کله دا ښکارا شو فرعون ته پته ولګیدا انو دای چې کوم نن دته وي ته ایمان مراړه په موسی علی السلام د باندې کوپر اختیار کا ما خپل رب باندې دین منل. نو فرعون ولا چې کوم نن په لاس خو کې په سر کې میخونه وټکول، هغه به ژوندۍ انسان له میخونه ټکول داسې په لاسو کې داسې دیوال تختې سره د لاس په داسې ځوړن به کو او خپو کې به ولا وټکول په سر کې باندې لوی لوی میخونه به په خواني میخونه چې به د حلق تراتل ذل او وفرعون ذل اوتاد. الله تعالی خپل چې فرعون د خاوند میخونه والو او دا بیبي آسیه دا هغه بیبي و چې کله فرعون با اراده وکړه چې د خپل بیبي سره ملاويږم نو دی به دغه ټیم کې نامرد شو او د بدن به داسې لکه د لرګي په شان شو، بالکل بیکاره شو. نو دی چې ته په ژوند کې بیبي آسیه سره ملاو شوی نو او د هغې کې راز هم دکو چې دا به په جنت کې د نبی علیه السلام بیبي وي. په دنیا کې الله تعالی هغه پاکیزه ساتلې ده. نو دا د دریاب په غاړه باندې دغسې بنګلې کې ناسته وه چې وی کتل صندوق هغه خادمانو راټینګ کو چې راوړه دیله چې کلاوې کو نو هغې کې موسی علیه السلام چې کوم نو هغه پروت دی، یعنی ماشوم پکې پروت دی. داسې ماشوم چې چا به ورته کتل نو د هغه زړه به دا خواهش پیدا کېده چې دا ماشوم زه راواخلم سینې سره ولګوم. یعنی دومره محبت والقیت علیک محبة مني. الله تعالی وایي ما پکې دومره محبت ایښی و چې د هر انسان دا به خواهش و چې دا ماشوم به زما غېږې ته څنګه راځي چې زه ځان سره رانږدې کړم او زه پې خپل سکون د زړه حاصل کړم. او چې خاندل وی انو داسې به ولکه ته وایي چې د خولې نه ګلونه او ملغلرې چې کوم هغه راوځي دومره خوندناک. نو بیبي آسیه خو بچي نه
هغې چې دی وکتل نو ډېر زیات د زړه هغه مینې ورسره پیدا شوه چې کله فرعون د ډیوټۍ نه راغی نو دغسې ورته ووایي چې دغسې د صندوق کې یو ماشوم او هغه چې کنه مونږ ته ډېر ښکلی چې فرعون ورته وکتل نو هغه هم ډېر خوند ورکړ او ډېره مزه یې وله ورکړه هغه چې هغه ماشوم راواغسته داسې څنګه ونیو اکثر خلک دا ماشوم راوالي نو د فرعون نه دا ګیره داسې راښکله یو پړکې ته وباسه اوس ماشوم دی او پوه چې دا خو د الله دشمن دی اکثر دا ماشومان د ویښتو ته لاس اچوي نو هغوی خو پوهېږي نه خو دا ګیرې داسې ترې راښکله او داسې څپېړه نو فرعون غوسه شو او اسیې ته په جوړه کړو چې دا ماته هغه ماشوم ښکاري وي کوم چې ماته نجومیان هغه ته دا خو ماشوم دی دی خو پوهېږي نه په څه باندې دا خو ماشومان دقسې کوي چا نه ویښته راښکي چا نه څه راښکي وی دی به داسې چلو کړو عسا ان ینفعنا او نتخذه ولدا دی به مونږ د زوی په ځای ونیو دی به مونږ ته فایده راکړي انو د سترګو عین لی ولک زما او ستا د سترګو یخوالی به وګرځي نو هغه فرعون ورته وایي ستا د سترګو د یخوالی وګرځي زما دې نه ګرځي زما ورته ضرورت نشته اوس که دغه ځای کې ده دا ویلو چې او الله تعالی به دته هدایت ورکړه او د سترګو یخوالی به هم ګرځېدلو خو د بي بي آسیې ته ویل چې ستا د سترګو یخوالی دې وګرځي زما د ضرورت نشته نو په دې طریقه باندې د موسی علیه السلام حفاظت الله تعالی وکړو او بیا د فرعون په کور کې لوی شاغه تفصیلات مخکې را روان دي چې په کومه طریقه باندې دا تربیت کېده د فرعون د کور نه باقاعده تنخواه مورته جاري شوه چې کله لوی شو نو نبوت ورته الله تعالی ورکو نبوت ورته ملاو شو هارون علیه السلام د معاون د وزیرو بیا وروستو هغه پیغمبر د موسی علیه السلام نه وروستو نبوت ورته ملاو شو نو دی بتلل او فرعون ته به بار بار د الله تعالی د توحید دعوت ورکولو خو په دلایلو سره خو په نرمۍ سره خو په طریقې سره هغه به منل نه او دکه به وی چې وای زبد دغه کوم پانسی به د کوم زبد جیل کې واچوم او زبد داو کوم دمکای به ول ورکولې خو چونکې موسی علیه السلام له الله تعالی معجزې ورکړې یو د لاس معجزه یا د بیضا چې د ګریوان کې د لاس ورکو چې راو به باسنه به داسې چمکېده پړکېده بالکل سم تبای لایټونه پکې لګېدلې دي چې بیا به دوباره ګریوان کې ورکو بیا به راو بس بیا به خپل سم دمو لاټي ور سره خو چې څنګه به هغه لاټي وګرځوله نو هغې نه به یو اجدها جوړه شوه نو چې څنګه به هغې ته لاس کې بیا به لاټي شوه نو خواله ولم څوک نشو تللی ګرفتارول هم چا نه شو ځکه هر چا وی که بی خواله وله ځو که دکه لاټي د سره ده که دا یې وغورځوله نو هغه داسې اجدها ده چې ژوندی د هغې خوله کې د سړي سر راځي نو خواله وله هم څوک نشو تللی راټینګول هم نه شو او دې خوا چې کوم دمکای به مور کولې نو هغه درباریان نه تاسو کو چې یاره د سرسو هو هغه ته د جادوګر دی دا چلو کو چې د کلی د ملک مشهور جادوګران نو چې د سره مقابله وکي هغه مقابله وشو هغه تفصيلات را روان دي پاغي کې هغه ناکام شو هغه جادوګر ته خدای ایمان نصیب کړي ایمان راړو چې کله فرعون نه مننه په هیڅ صورت باندې د ایمان راړو ته تیار نشو بلکې هغه ځان ته خدای وي هغه وی چې زمانه علاوه کچا بل خدای اونیو لئن اتخذت الها غیري لاجعلنك من المسجونين که زمانه علاوه چا بل چا ته خدای اوی نو زه په جیل کې واچوم بس په جیل کې به مرشي نو چا غوم نشو کوله منظم حکومت الله تعالی موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې دا چلو که چې ته دا بنی اسرائیل چې کوم نن د شپې شپې دی وباسه بس هغه ته وی خپل کسان را جمع کړل او به د پلاني تاریخ باندې د شپې به موږ وضو نو د شپې شپې دی اوتل او دی تلل بهیره کلزم غاړه ته چکل اور رسیدل چې سحر شو چې وکتل نو بنی اسرائیل په کورونو کې نشته د فرعون د طرف نه اډر جاری شو چې به سوره آرمی دا غد پورن راشي او آسان راولي مسلح راشي او یو لوی لخر شکنن اگر روان شو دیخوا د بهیره کلزم غاړه ته د موسی علیہ السلام سره بنی اسرائیل او مخکې لار نه او شاتنه داسې د نور د سیره چې کله سټې مور نه په دغه دوران کې چې کوم یو لوی لخر روان او لوی میدان د لری نخکاری دو نو بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام ته چې ان لمدرکون مونږ راګیر شو مونږ د توې چې مونږ پرېګ د پاره خو تا خامخاوي زوزون بس راګیر د کو چپا د کړندې خو سوی مونږ پرې دی نه یو به مونږ وجني بنی اسرائیل ډېر ډرپوکو ځکه هغه کې د غلامای هغه راشب رتوا نو هغه کې رڼ نو ډرپوکو ډېر زیات جرأت پکې نو بهادری پکې نو ځکه غیرت پکې نو
ان موسی علیہ السلام ورته وی چې خدای به خیر کې تاسو ولې فکر کوئ مو خدای الله په حکم سره راغلی یو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وی چې دا دریاب له دا همسا راوغورځو چې همسا ول راوبغول نه هغه کې 12 لارې جوړ شوې په دغه دریاب باندې په لومبي ځل باندې په کائنات کې نور لګېدلی دی دغې نه مخکې په دغه ځمکه نور نه ځکه اوبه وې او بیا چې موسی علیہ السلام د هغه پوچ تیر شو او بیا پې اوبه رالم د قیامته پورې پې بیا نور نه لګي په لومبي ځل باندې چې په دغه ځمکه باندې نور لګېدلی دی نو چې کله د موسی علیہ السلام قوم تېرېده بني اسرائیلي او الله تعالی ورته دا دریاب اوچ کړ نو په هغې باندې نور هم ولګېد چې کله دی تیر شو نو فرعون دی خوا راورسېد دی بل سر ته ورسېدل لوی سمندرو نو دی چاوي زو چاوي نه زو وي دا خو جادوګر دی په جادو باندې ځان ته لار کړې داسې نه چې موږ ورشو هغه جادو ته د اوبو نه لرې کړي راګیر هم نه کړي نو دی په خپله کې انښتې و دا خو چې زو که نه زو او غصه ورته هم ډېر جبریل علیه السلام راغی د فرعون د اصل چوکه ورکړه هغه په منډه باندې شو چې په منډه شو دی ته یې اواز وکړه چې راځئ ما پسې ځکه خو بادشاه نو څه کولی نه شو د یو څو وزیرانو اسان لی چې کله چوکي ورکړي هغوی په مخه روان شو د اسپایان پسې روان شو چې کله د دریاب دی منځ ته شو الله تعالی اوبو ته حکم وکړه چې ځئ پې نو هغه اوبه ولاړې وې دقسې او خب زور کې شاته نه پې ښه کافي زور او چې څنګه د الله حکم ورته میلاو شو دومره په زور کې لاړ چې دی لکه د سرخې په شان تاو کړل داسې هغه اسان او دی بالکل سم تاو را تاو کړل داسې اوچتې وویشتل دی بل طرف ته ولاړ دی باقاعده ویني چې د دی دشمن هغه الله تعالی هلاک کو خدای بیا هم چې کمن یقین نه کولو دی وی دا فرعون دا خو ډېر لامبوزن دی به چته وتی بل طرف ته ډرپوک خو ډېرو انو الله تعالی اوبو ته حکم وکړه چې د فرعون لاش اوله پله چپراله د فرعون لاش یې پله وویشته وی راشه موسی علیه السلام ته دا د مړ پروت دی بیا هم خواله نه راتلل دومره یېرېدل وی چېرته ژوندی نه موسی علیه السلام له دوه درې لاټۍ د ګیټو له راوبغول هغه مړ دی خوځېدی نه شي تاسو وایئ چې ژوندی بیا د دی ته پته چې او واقعي سړی چې نن مردار شو نو د هغې نه وروسته دی بیا مطمئن شو الله تعالی په دې آیتونو کې د دقه نعمتونو ذکر کوي چې ګوره تاسو غلامان وئ ستاسو بچي به قتلول ستاسو لوڼه به ژوندی پرېښودې د بیګارون دپاره الله تعالی د فرعون نه تاسو له نجات درکو د فرعون د ظلم جبر نه او دقسې هغه لښکر تاسو پسې د قتل د وجلو دپاره درغې الله تعالی فرعونیان هلاک کړل تاسو ورته قتل خپل دشمن تاسو په خپلو سترګو لید هلاک شو د الله تعالی د طرف نه په تاسو باندې دومره انعامات دومره احسانات دي د هغې باوجود تاسو په نبي علیه السلام باندې ایمان نه راړئ نو بني اسرائیلو انعامات ذکر کیږي او دعوت الی الایمان چې کوم هغه ورته ملاویږي نو فرمایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ او یاد کوي هغه وخت چې کله تاسو چې کله موږ نجات درک تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون نه یسومونکم چې سکول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه نو ناکار عذابونه سو زمیداری به پې کولې اوبه خور به پې کولو په خوا خو دغه زمیداري دغه وي خرګاډی به پې چلولې او دغه رنګ ساروي به پې ساتل ساروي به پې لشل او د سارو کار به د دی نه اغوستو بس 24 غنټې به چې کله به ورته هغوی حکم کو دی به تیار ولر دومره غټ پنډ به وله وکړو چې هغه به وړی نه شي او شاته به ورته کوړه نیولو که چېرې ستړی شم دمه کوم یو 2 کوړې به وو چې ښه ته ستړی شوې الله تعالی وایي سخت سخت غذابونه به په دی باندې سقول یسومونکم سقول به تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابونه یذبحون ابناءکم او ذبح کول به زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودې لوڼه ستاسو زامن به ځکه چې کمدنو ذبح کول د وجې د خوب او د یرې نه چې ځکه نجومیان ورته ویلي چې یو په دې کال کې به بني اسرائیلو کې یو الګ پیدا کیږي او هغه به ستا د حکومت تخته الټه کوي او لوڼه به ځکه ژوندی پرېښودې چې هغوی نه سیاره نه وه او بیا به دا بیګارونه کارونه به چا کول نو هغه ځکه ژوندی پرېښودې وفي ذلکم او په دې مذکور واقعه کې الله تعالی وایي تاسو چې کومه مذکور واقعه وه کوم حالاتو په تاسو باندې وفي ذلکم په دې مذکور واقعه کې بلاء امتحانو من ربکم د جانب د رب ستاسو نه عظیم لوی یعنی یو لوی امتحانو په دې کې د بني اسرائیلو او الله تعالی د هغه امتحان نه خلاص کړل چې د خلاصي اس رو اس لار نه وه
الله تعالی د موسی علیه السلام په ذریعه سره خلاص کړل. دا بل نعمت ذکر کیږي چې کله ولا نجات ورکړه د فرعونیانو نه او الله تعالی چې کوم د دې پړوان دي د دې دشمن هغه هلاک کو. دا یو نعمتو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ او یاد کوي هغه وخت چې کله اوشلو مونږ ستاسو د پاره البحر دریاب اوشلو، نیم یو طرف ته شو نیم بل طرف ته شو او لارې پکې 12 لارې پکې جوړ کړې، 12 قبیلې وي الله تعالی وته 12 لارې جوړ کړې. وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ او یاد کوي هغه وخت په کوم وخت کې فرقنا چې اوشلو مونږه بكم ستاسو د پاره البحر دریاب لرا فانجیناکم نو نجات در کوم تاسو ته بالعبور په تیرې دو سره تاسو هم تیر کړی. واغرقنا او غرق للمونږه آل فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو مشاهده کوله تاسو قتل. او دا چې کله یو انسان داغه دشمن تبا کیږي او دی وته ګوري تماشا کوي نو دام یو نعمت ته چې لکه د یو سړي دشمن تبا کیږي او د په مخ کې هغه د تماشا کوي نو د سر د زړه یخیږي، د زړه په خوشحاليږي او د زړه مطمئن شي چې دشمن هلاک شو اوس پر تاسو خوف او خطر هغه نوي. نو الله تعالی وایي چې تاسو وړاندې مستاسو دشمن هلاک کو، یعنی یو می تاسو تیر کړی په دریاب باندې او هغه می غرق کړل او دا غرقابي می داسې ور راوسته چې تاسو ته هغه طرف ته ولاړی قتل موته بیا وته وکړي. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ او په کوم وخت کې چې نجات درکوم تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې سکول بدای تاسو ته سوء العذاب یا چې درکول بدای تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا یذبحون ابناءکم او ذبح کول به زامن تاسو ويستحيون نساءکم او جندای به پرې خودی لونستاسو. وفي ذلكم بلاء او په دې مذکور واقعیا کې چې از امتحانو من ربکم عظیم د جانب د رب تاسو نه لوی، یعنی امتحانو عظیم لوی د عظیم د بلاء سره ده. په دې مذکور واقعیا کې امتحان لویو من ربکم د جانب د رب تاسو نه. وَإِذْ فَرَقْنَا او په کوم وخت کې چې اوشلو مونږه بكم تاسو د پاره البحر دریاب لرا فانجیناکم پس نجات در کوم تاسو ته واغرقنا او غرق للمونږه آل فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو قتل تاسو مشاهده کوله د غرق کېدو.